السلام علیکم ورحمت الله. یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده که چیرې څوک په لمانځه کې د دوو سورتو په مابینځ کې کښنی سورت پرېږدي دا څنګه دی؟ که چیرې څوک د دوو سورتو په مابینځ کې کښنی سورت پرېږدي دا مکروه تنزیهي دی. مثلا په اول رکعت کې ارایت الذی ووایي، په دویم رکعت کې قل یا ایها الکافرون ووایي، په مابینځ کې دا کښنی صورت انا اعطیناک الکوثر پرېږدئ دا مکروه تنزیهي دی. په دې سره لمونځ کېږي، پر دا کس باندې سجده سهو نه لازمیږي. البته دا رکن په مابینځ کې د دوو صورتو کښنی صورت پرېښول دا مناسبه نه دی. په حواله سره فتاوا شامی جلد نمبر 1 صفحه 546. قوله ويكره الفصل بصورة قصيرة إما بصورة طويلة بحيث يلزم منه إطالة الركعة الثانية إطالة كثيرة فلا يكره شرح المنية. فتاوى هندية جلد نمبر 1 صفحة 8. حلبي كبيري صفحة 393. فقط والسلام.